وسلم مبارک فرمایلی لكل نبي رفيق د هر نبی لپاره ملګری رفیق ملګری یو مهربان ملګری یو مشفق ملګری مشفق دوست مهربان دوست د هر نبی لپاره یو مهربان ملګری چې هغه نبی مبارک ذات قربان مال په قربان جان په قربان هر څه په قربان دا یو مهربان ملګری د هر نبی دا وی د هر رسول مبارک دا وی ورفیقی او زما ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زما مهربان دوست یعنی فی الجنه عثمان یعنی په جنت کې دا عثمان دی رضی الله تعالی زما کرم زما مهربان او مشفق دوست دا رسول کی دا عثمان دی نو په دنیا کې دا سه مهربان او رسول الله مبارک دا دې شریف حدیث او په جنت کې به بیا رفیقی په جنت کې به دوستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په جنت کې به دوست دا شان د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا شان بل حدیث مبارک دی بیری شریف را نقل کړي عبدالرحمن بن خباب رضی الله تعالی مبارک د حدیث راوی هغه مبارک فرمایي چې شهید النبي صلی الله علیه و وسلم زه حاضر ما نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک سره په خدمت کې او هو يحث علی جيش الاسره او هغه د جيش الاسره بارکه جيش الاسره دا غزوه تبوک ته دا اخیری جنگ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخیری غزا چې رسول الله مبارک پکې شرکت کړي دا ډېر سخت حالات او سخت ګرمي وا د عرب ګرمي تاسو ته څنګه ګرمي نو کجورو باغونه پاک شي مدینه منوره کې د زیات صحابه کرام مبارکان دغه انکم ذریعہ وا معیشت په کجورو باغونو باندې اوسم کجوره بهترینه کجوره مدینه منوره کې شته مشهور ده په ټوله دنیا نو باغونو اوس په اخري د انکم دینه به اوس هغه د سالانه آمدن راځي دې د باغی ټول کال انتظار یو خو د باغونو په اخري یو په ګرمي ډیره زیاته سخت حالات او باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اعلان وکړ خبر راغی چې شام والا لخر تیار کړی دی 1 لاکھ لخر او حمله کوي په مدینه منوره عیسایان نو چې دا خبر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام راغونډل وینا وکړو چې مستعاری د جهاد شروع کې او تبوک ته موجوده تبوک دا د عیسایانو علاقه د شام اندر و د روم چې کوم سلطنت د عیسایانو اندر او بادر ودا د دې په عرب قبایل مدینه منوره دا عرب قبایل نو زوبوی تبوک ته موجوده دا غی علاقه ته موجوده لخر تیار شو یو صحابي مبارک دی ویلي چې دا خو زموږ کجوري پخېږي او زموږ ټول کال آمدن د دې دی بچي به څه خوري چې دا کجوري موږ داسې پرېږدو او دا خرڅ یې نه کړو روي نه سړلو شو کوو نه کړو او ګرمي ده او خراب شو مړه به شو د ګرمۍ نه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داسې زما او ستا په شا سوچونه نه وو هغوی هر وخت د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دین نه قربان او د هغې د احکاماتو نه قربان هر څه پرې قربان کړي کجوري او باغونه څه شي نو بس تیاری شروع شو د غزوې تبوک دا د غزوې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ترغیب ورکړو صحابه کرام فقام عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک ودرېد دې مجاهد ته ګوره مال داسې مزه کوي لکه عثمان غنی رضی الله مبارک مال دې ته مال داسې مال پکار سوال چې کوي نو یا الله مال د عثمان غنی رضی الله مبارک په شان مال راکا حلال راکا او داغه په شان بیا زړه راکا چې قربان یې ګمستانه دي دین نه د دې مسلمانانو نه قربان د کونډو یتیمانانو غریبانو مسکینانو نه قربان دا سوال الله په بدل بیا درک نو دی ودرېدو او فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 100 بعير باحلاسها واقطابها في سبيل الله رسول الله مبارک یې فرمایي چې یا رسول الله ودرېدو زمانه طرفه سلو خان سره د کیجاو سره د پالانونو میدانونو چې وته لکه پورا برابر سلو خان زمانه طرفه مجاهدین لپاره سلو خان تیار
ایجابي کارونه ته په ضرورت نه هغه تیار کړی ریډي وي بس مجاهد دی وتقیږي سلو خان اعلان تیار بیا رسول الله مبارک شروع شو دګینا ثم حض على جيش بیج کاندي على الجيش په بیا ترغیب ورته غزا په جيش اسرا تبوک په غزا سخت غزا دا سورلې پکار دي اسلحه پکار دا دوری پکار دي دشي پکار دي خوراک سات پکار دي پیسہ پکار دا ترغیب ور چې به ترغیب ورته فقام عثمان پس تک سات بس یو درې عثمان دی ملي دې نو بار سره تا ګور اوس اساسي غنیم مټوله دنیا کې په غنیه سي مشهور دي یوازې مالدار ته غنی نه وایي غنی هغه غنی چې مثلا مالی او مثلا زړی چې زړی هم غنی کړي بیا ودرېد عثمان غنی فقال علي 100 بعير باحداثها واقتابها في سبيل الله بیا مکه خبر وکړه په ما باندې سلو خان سره د کیجاو سره د پالانونو د ارس سره سلو خان زما باندې سلو خان بیا وسو فقام عثمان بیا رسول الله ثم حض علي الجيش بيبري غزا دپاره جهاد دپاره ترغیب ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادونو لپاره چندي کړي مسجد نبوي شریف کې आवाज کړي چې جهاد له تیاری او تعاون وکړي جهاد لپاره چنده کړي دا حدیثونه ثابت به چې کله ترغیب ورکړ چې جهاد له غزا له او سخت غزا او تبوک ته بدل لري کافي مزل نو فقام عثمان بیا عثمان غنی له مبارک بدرین ضروري فقال وفما علي 300 بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله فما بعد 300 د 300 خان سره د کیجاو سره د پالانونو ایراس سره برابر 300 خان په ما باندې 300 خان مزوا 300 خان تیار مجاهدین په هغه دور کې ورته آسان کار